بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو زه اسرار د خپل پروګرام سره حاضر یم. زموږ پروګرام چې کوم دی نو جهد مسلسل د یو داسې هستۍ په حواله باندې چې د هغې تعارفي دغه چې کوم دی نو پر د کالج ګورنمنټ ډګري پوسټ ګریجویټ کالج ګل آباد نه د ریټایرمنټ پورې اورېدلی وم. پروفیسر ریټایرډ رهایی شاه صاحب چې کوم دی نو موږ ورته سرجي وایو او یوازې موږ نه بلکې هر ټول خلک ورته چې کوم دی نو سرجي وایي، ځکه چې دی د ډېر پخوا زمانې نه موږ چې څومره اورو تر څومره پورې ورسره زه ناست یم نو د ماشومانو سره د قوت نروالو تر د ولیباله پورې چې کوم دی نو لکه ټول ماشومانو سره دی د خپلو همزولو سره د هغې نه بیا د مشرانو سره او د کشرانو سره د ټولو خلکو سره په تسلسل سره یو خپل تعلق ساتي او خلک ولې چې کوم دی نو عزت ورکوي. تر ننه پورې دغه سلسله روانه ده او الله دې کړي چې ژوند وي نو دغه سلسله د وراثت کې دغه څیز موږ وایو چې د دې خاندان ته هم پاتې شي او پاتې کېږي به هم، ځکه چې تر اوسه پورې د دې کوم بچي دي نو د هغې متعلق هم چا څه داسې نه دي اورېدلي چې هغې د دې دغه لپاره د بدنامۍ الله دې نه کړي باعث جوړ شوي. دغه حده پورې خو خبره شو وه سرجي چې کوم دی نو دا د سرکار د یو پابندۍ قدغن نه بهر راووتو، ریټایرمنټ یې واخیستو، یو بل عملي ژوند شروع شو. مخکې ژوند داسې و چې سهار خو به سړی پاڅېدو تلو به کالج ته، د کالج نه چې به راتلو بیا به ډېر ناوخته و، شاید چې خپلو بچو ته خپل ملګرو ته هم هغه شان ټایم نه یې ورکړی. خو چې هغه سلسله ختمه شوه یو نوې سلسله شروع شوه، هغه دا وه چې سهار چې کوم دی نو هغه بیا راپاڅېدو نو لکه دا سوچ بیا کوو چې اول خو به کالج ته تلم نو لکه د دې نه پس به مطلب دا دی چې راپاڅېدو نو څه به یې کول. نو سر دغه ژوند بیا تاسو ورته په کم نظر باندې ګورئ چې کله تاسو ریټایر شوئ او سهار راپاڅېدئ، مخکې خو به دا و چې کالج ته بتلئ، تاسو به څه محسوسول؟ اول خو ټولو ملګرو ته سلامونه. دا ډیوټۍ دغه ژوند خو داسې اسرار خانه چې سهار راپاڅې بلکې د ماسخوتن نه به ستا یو په ذهن کې وي چې زما دا ټاپک دی نو هغه به تیارې او هغې ته به کار کوې او هغه به سیټ کوې، بیا به سهار ستا یو لږه بنده طریقې کار دی د هغې مطابق به هغه ټیم له طرف پاسې او په هغې باندې به ځان تیارې چای بس کې او د خپل کور کار چې کوم څه ضروري څیز دی هغه به مخکې نه تا ختم کړی او بیا به ځان خپلې ډیوټۍ ته رسوې. نو دغه طریقې کار زما و. د هغه پابندۍ ژوند چې ختم شو نو بیا خو دا بل ژوند ته به زه دا وویم دا خو د مزې ژوند دی. دا ماسخوتن سبا دی بېغمه سمه دی، دا فکر د سره نشته چې سبا له زما کوم ټاپک دی څونه تیاري پکار ده. سهار له چې کوم زما نو زما به سبزي او غوښه پکاري، غوښې واله به راغلی سبزۍ واله بنوي، سبزۍ واله به راغلی غوښې واله بنوي، سبزۍ او غوښې واله به یي خو نور سوړ کرکمان واله دوکاندار بنوي. نو هغه غم چې دی نو د سړي ختم شي. بیا بله خبره پکې دا وي چې بچي لوی هم شي، زلمیانې د کارونو خاوندانې د ګټې وټې خاوندانې نو هغه ذمهداریانې چې کومې وي نو هغه تقسیم شي. خو اولنۍ هفته یا میاشت یا ووایې چې تقریبا څلور شپږو میاشتو پورې ژوند کې هغه نظم نه وي کوم چې پکې د مخکې نه وي، یا غونډې کې ډسټربنس پکې راشي. نو په دغې سلسله کې به زه دا ووایم چې زما به پنځه شپږ میاشتې یو کال ډسټرب تېر شوی، خو چېرته یو هفته یا دوه هفتې یا زیات نه زیات یوه میاشت خو ما داسې وکړله چې د ریټایرمنټ نه وروسته ما ځان سره ابادي مې شروع کړه، مې د بچو د ودونو پروګرامونه شروع کړه. نو زما هغه هفته څه چې زما پکې یوه ګنټه هم په قلاره تېره نه شوه، بلکې پوره یو کال زما چې دی نو د هغه ډیوټۍ نه هم ډېر زیات بیزې تېر شو. نو الحمدلله اوس خو داسې محسوس کومه یو ملګري رانته بوز شو ما ته وایي چې یاره په دې کالج ته لاړم یو پروګرام و فنکشن و نو یو ملګري رانته بوز وکړي سر هغه ژوند ښه و که دا ښه دی. نو می خان اوس که درته ووایم چې هغه ښه و نو هم به دروغجن یم او که زه ورته ته اوس دا ووایم چې دا ښه دی یا د هغې نه ډېر ښه دی ستا به په ما باندې دا خیال راشي دا دروغ وایي. خو می زه وایم چې دا ژوند وی خو چې دا عمر مې یو لس کاله کم وی کله دوره ژوند او نه چې ژوند دا د ریټایرمنټ و او دا عمر مې چې کوم دی د شپېتو په ځای 50 وی پنځه کم 50 وی څلوېښت وی نو ډېره زیاته مزه وه. نو می صرف دغه د عمر فیکټر و پکې می نور به دې کې چې کوم خوله او مزه ده نو هغه مزه چې کوم دی نو په هغې کې نه وه. په هغې کې دا یو مزه وه چې کلاس ته به لاړې او خپل سټوډنټ به درنه اسرار خان مطمئن و
تابو ته سبق وي او ستا ذهن کې دا واغستا چې دی لکه زما د سجده کړه نو دغه خوشحالي په بل ځای کې نه ملاوي. سره سرجي په اسه خلک مطلب دا چې تاسو د کالج پرنسپل چې وینو د کالج کې د سوالي غټ مسلې نور هم وخت نه وخت ما چې تم پروګرامونه کړی دي خو په دې وخت کې ټول نه یو غټه مسله چې کوم نه هغه موږ ته په دې هم ډېر افسوس دی چې د دې خلکو بچي لکه چې د چا خپل بچي مطلب دا دی چې کومې لارې کوڅې استعمالوي او بیا هغه خلک په خپله باندې هغه لارې چې کوم دی هغه کوڅې چې کوم نه تنګوي یا بیا چاله سړکونه روډونه نه ورکوي او بیا چې کوم دی نو لکه چې کله د دیني خبره راځي کله چې کوم دی مذهبي خبره راځي نو د ټولو نه پیش هم حق خلک وي دغه شان ته که بیا موږ خپلو دکاندارانو ته وګورو موږ خپل مطلب دا دی چې کاروباریانو ته وګورو چې همیشه چې سهار راپاڅو لکه په دې سوچ باندې چې یاره زه به څنګه چې کوم دی نو د چا د مجبورو نه غلطې پیدې واخلم څنګه به چې کوم دی څوک حلال کړم څنګه به چې کوم دی نو لکه خپله پیدا وکړم د بل به نقصان وکړم لاره کوڅه تنګوي لارو کې چې کوم دی نو غني اچوي په لارو کې چې کوم دی نو لکه د کنسټرکشن سامان اچوي او بیا چې کله د مانځه ټیم شي نو لکه داس په منډه باندې روان وي په پردي پیزار باندې له پاسه چې کوم دی نو پرېږدي د هغه څښاکۍ خو ځان رکات ته رسوي. زموږ د کالج یوه غټه مسله چې کومه ده نو هغه دا ده چې د بابو خیل میرحسن خیل لکه موږ به دا ووایو چې د تاندګرام یونین کونسل نه د اسبن نه د خانپور نه دې کالج ته چې کوم دی نو لکه اوس خو چونکې چې کله دا پوسټ ګریجویټ شوی د جنکۍ ورته ډېر په ګڼ تعداد باندې ځي بالکل او په هغه ورځ زه په دې باندې ما پروګرام کو په دغه لار باندې د REC ګل آباد سره یو دوه جنکۍ چې کوم دی نو ولاړې وې نو زما دا خیال ومه چېرته کې لکه دا د جوړ د سیزن چې و چې کله زه روان شوم نو دا په ما پسې شاته را روانې شوې د دې مطلب دا و چې دوی د یو نارینه انتظار کوو د یو نارینه سټوډنټ انتظار یې کوو چې یاره که چېرته څوک نارینه سټوډنټ راشي طالب علم راشي نو چې موږ سره لاړ شو لکه هغه طرف ته هغه کنده دا جوار دي حفاظت چې په هغې باندې لکه موږ په حفاظت ورسو ما زما د سترګو نه اوښکې لاړې ما وی چې دا هم د دې قام بچي دي او دا ځمکه هم د دې قام دي د دې خلکو دي خو لکه ولې د زما د قام هغه مشران چې هغه سیاست هم کوي هغه د خدمت دعوې هم کوي هغه چې کوم دی څومره امپیګان په دې باندې توشي دا کالج جوړ شوی دی بیا ورسره ګرلز ډګري کالج چې کوم دا جوړ شوی دی خو په دې سیز باندې هیچا هیڅ قسمه توجه نه ده ورکړې چې هغه بچیانو ته په لنډو باندې چې کوم دی لار ورکړي چې هغې بې یرې بې خطره او زه یم چې دا چې کوم دی نو د دغې خلکو لپاره د شرم مقام دی چې یو سړی د دې مطلب دا دی چې د دغې خلکو کمې خپلې بچیانې په کورونو کې موجود دي چا چې دغه ځمکې دي یا څوک داسې چې کولی شي او نه کوي د دې سره بیا د هغې بچیانو احساس نشته ځکه د بل د بچي احساس نه کوي. بېشکه اسرار خانه په تاسو چې کوم خبره کوئ نو دا بالکل حق هم ده جایز هم ده هغه خلک وایي چې د چا څونه لاس رسي د هغو نه کار کوي. زه چې کله 2015 کې پرنسپل شوم نو ما په دې روډ دپاره یو MP یو MNA داسې نه دی چې زمونږ دې سایډ باندې هغه MP او هغه ته ما دې وینا نه کړې. زمونږ سیکرټري صاحب چې هغه وخت یې کوم نو د هغه سره زما میټینګ شوی او ما ورته په دې باندې وینا کړې وه. په دې کې ما چې دی نو بلا ډېر ډاکومنټیشن هم کړی. که تاسو چېرته کالج ته لاړئ نو د بابو سره کښېنئ وایي ماله لږ د دې ګل آباد ډګري کالج د ګرز کالج د دې دا فایل راکړه بیا ورته دا ووایه چې یاره دا هغه طرف نه د دې ځای پورې چې دا کم روډ دی نو د دې راته هم دا فایل لږ وښیه. تاسو به نه منئ خو د هغې والي هم به زه یم چې کم سے کم یو 200 پیجو ته رسېدلی رابطې چې باید دا کول دي دا کول دي نه یوازې دا کول نه جي صرف د لارې خبره کوو لکه د پیدل لار د پیدل لار بلکې روډ مونږ چې دی نو د 12 یا د 24 فوټ لور لاره خبره کوله او بیا زمونږ چې کله بختیار خان الله وبخي د هغې د ګرز کالج دا منظوري واخیسته نو په هغه وخت کې چونکې زه د دې پروجیکټ دغه سره ما سره و نو زه وغوښتلم پېښور ته سیکرټریټ ته نو زمونږ سره د ډایرکټریټ نمایندګان هم د سیکرټریټ هم او زه پکې هم وم نو زما نه چې کله تپوسونه کول ما د دې ځای کې نه ما ته پته وه چې دوی به څه ویل ما ورته پوره ډیټا چې کوم وه نو هغه دغه کړې وه ځان سره اخیستې وه بلکې ما ته په یاد هم وه نو هغې چې زما نه اولنی تپوس کول چې تاسو دا کالج څونه سکویر فیټ دی څونه مربع فوټ دی څونه کناله دی نو ما هغې ته چې ما یې سرکار دا خو 103 کنال دی
خو ما ستاسو دویم سوال بدای چې بده کې کورډ ایریا سونه ده مای بل بم دای چې بده کې ګراوند سونه ده یا بم دای چې بده کې کمرې سونه دي مای دا چې ما دا دې لیکلي دا تاسو سوال تاسو څلور کسانې ما سره شپږ راوړي دي دغه کاپیانې نو یو کاپی ورکوم ما دا اوري نو که تاسو ته پکې چرته دسی یو کوېسچن ښکاري چې هغه د کولو دی او هغه په دې کې نه دی شوی جواب یې نشته نو زه به درته ووایم نو هغوی داسې ساکت هم شو لا جواب هم شو چې کاغذ ولا ما ورکړو هغه دې وکته نو دوی ما ته بس دا خو ډېک شوله دې کې نور تپوس نه کوم خو تا اعتراض دا کړی دی چې د دې کالج ده د ګرس کالج ته ځمکه نه جدا کېږي نو ما ورته دا وایي چې صاحبه زما تعلق د دې ځای سره دی زه نه غواړم چې د جنکو او د هلکانو د کالج دواړه کالج دي په یو دیوال خواوشایي تاسو خپل کالج کې مېره جنکو کې مجبورای و هغه خو یو طرف ته خو دغه وخت خبره کوم نو بیا یې ماته وی چې یاره په دې خو 42 کروڑ روپۍ سره 42 کروڑ روپۍ سره تاسو ځمکه راځي نو دا خو نشي سرکار څه دا نشته خو ته بله څه ووایې نه اخیستل لکه ما ورته ما یاره بس که دا ناګزیر نو ټیک ده ځمکه خو دې دا شي خو د دې دپاره دی چې کوم دی نو روډ د اسبنډ روډ نه وشي دا پکې شرط کېښود هغې زما سره په دې باندې اګري شو دې کې چې کوم دی نو مونږ بلا خط کتابت وکړه د دې دپاره چې کوم دی نو د هغو د سیکشن 4 اډر مو کو ایسي ته ولیکل سیکشن 4 اپلای کا ځمکه ایکوایر کا بجټ ولا هم راغی اسرار خانه دی له بجټ هم راغی و سړک لا دې سړک لا خو چونکې هغه د پی ټی آی هغه ولنې دور نو د هغې څه داسې به و څه فاینانشل کرنچ به و نو هغې کې هغه بجټ چې کوم هغه نیمګړی و نو چې د نیمګړی و هغه بجټ واپس شو خو د هغې پایل شته او سیکشن 4 یاره زه دا وایم چې دا مسله چې کوم ده که نه دا د یو ایم پي او ایمینې دپاره د غور دپاره د ګډیادو څه اهمیت نو که نه دا به د وسه پورې شوی وی که نه زه به تا ته یوه اسانه خبره وکړم سر زمونږ لکه د ګلاباد نه که تاسو وګورئ په بره باندې راځو لوکل دا خو لا پیله دې راځو لا وروسته مطلب سړی تاسو په انټرنیشنل ټور باندې هم خبره کوي چې انشاءالله مکمل کوم ته تللی خو فلحال د سړی د خپل کور نه لکه شروع وکړي په ګلاباد کې موږ دې ته سلطنتیار چې کوم دی نو تحصیل ناظم و چې موږ ورته وایي چې هلکه دلته کې انتظارګاه جوړ کړه چې دا زمانه چې کوم دی نو راځي نو چې دا دلته کې په حیا کې ناست دی خو دا هر ایم پي ای ته موږ ویلي خو د هغه وخت نه راوله تر دې وخته پورې چې کوم دی نو لکه دغه ونه شو خو اوس په دې وخت کې دغه د ګلاباد کالج ته چې کومې جنکۍ زمونږ د خامپور او د دې د ګوند نظیر څلور یونین کونسلې دي کم از کم درې نو چې د دې ځای کې نظیر په زرونو آبادي ده تقریبا یک لکه 36,000 او 36,000 دا آبادي چې راجمع کړم دومره زیات آبادي ده د خلکو بچیانې ځي د هغې دپاره چې اوس د بجلی که مستن پرته نو هغه په هغې باندې کښېني لکه نو چې ته روډ نشې ورکولی ته دغه ځای کې مطلب دا دی چې هغې ته د ناستې ځای نشې ورکولی او لکه مطلب دا دی چې د دغې لپاره کوشش نشې کولی نو بیا ته کوم حق لرې د قام د نمایندګۍ خو زمونږ د قام خو هم لکه مطلب دا چې سکرټیریا نشته دی که نه مونږ هم لکه چې چاره په څه څیز دغه کړو بس په هغې ورپسې کېږو او وروسته بیا چې کله هغه دغه ختم شي نو بیا سړی افسوس کوي چې یاره مونږ نه غلطي شوې ده چې لکه مونږ دې پلاني له دا ووټ ورکړی دی نو به هر حال دغه زمونږ د چا نه به ګیله کوې مطلب په دې زمونږ زمونږ عملي دغه وګوره چې کله روژه راځي نو مطلب دا چې موږ د خلکو نه مجبورو ته چړې تېرې کړي دوکانداران چې کوم دی خپل دغه کوي او بیا د دغې مشران نه زه درته یقینا خبره کوم چې موږ داسې هم لیدلي دي چې لکه یار سړي دا کوشش پر ځینو مشرانو کې دا کوشش هم کړی چې د پیدې خبر راغلی نو هغه دا کوشش کړی چې دا پلانې ونه کړي او دا کار که زما په لاس وشي نو خیر مطلب چې خیر دی نو لکه ستا دې لاس ته به یا هغه وخت راځي او یا به نه راځي خو چې کوم کار وس کېدی شي نو پکار دی چې سړی وکړي او د دې علاقې دپاره یې وکړي جی نو اسرار خان اوس داسې ده که نه چې کله مونږ دا ګیلې کوو نو په دې کې د هر چا خپل خپله حصه ده زما پکې د استاذ په حیث سره حصه ده استاذ بله ساتي په حیث سره حصه ده او د عام سړي د عام په خپل حیثیت کې په دې کې حصه شته لیډر هم ګناهګار دی خو مونږ هم د دې ګناه نه بچ نه یو مونږ قام وایو مونږ ته زمونږ مشران په خپله وایي چې مونږ قام نه یو مونږ هجوم یو مونږ د خلکو یو ټولګی یو ځکه چې په قام کې خو نظم وي په قام کې خو ضبط وي قام خو د یوې ضابطې لاندې کار کوي مونږ خو یو ځای کې هجوم راغونډېږي او هغه ورانې کوي هغه ورونه لګوي هغه چې کوم دی نو نو دې ته چې نو دې ته قام خو ته نشي ویلی بیا که فرض که مونږ دا ووایو چې زمونږ
قام نه نو په دې وجه ورانه ده نو مونږ په بلا پګیا بشتا چې زمونږ یو نظام دی په هغه نظام باندې چې کوم دی عمل نشته د هغې اگزیکیوشن نشته اوس دلته قانون کې پاسداري نشته د قانون پاسداري نشته اوس هغه ګوره زیات لاس په قانون د خلکو هم دی دا چې کوم لکه مطلب دا د کرتا درته چې دی بالکل دا هو پکې زیاته ذمہ داري ده بالکل هغه نه غواړي هغه غوښته نو زه به تاسو د دې یو ساده مثال درکوم ما ته د دې ځای نه چروان شو گاډي چلو نو زما استاد ډرایوینګ چې د موټر وې په شانتي یو شانتي او چې کله موږ موټر وې ته وخت دی بل شانتي زه خو پکې سخت ګناهګار یم زما خو روزانه اکسیډنټ دی خلک راپورې خاندي زما خو دې حال دی چې ما چې کله دا ګاډی اخیسته څو ځله لکه مطلب دا چې دا اکسیډنټ شو نو که بل سړي ته هم ګناه یو خو زما خپل کور زما دوستان او زما ملګري هم ما ته وایي تا ته به ګناه یوه زه خو اوس غږ نه کوم اوس که دې تاسو مقابله وکړئ د بهر دنیا سره نو اسرار خانه دلته کې زمونږ د تازهګرام بازار ته چې ته ورځې نو دواړه سایډ ته به ګاډي ولاړ دکانونو که دا روډ ته هر څونه پلانې نو دونه به د دې سایډونو ته ګاډي زیات وي او دا ګاډو د تګ دپاره به هغه لار هم حقونه پلانه پاتې پارکینګ یو ځای نشته کار پارکینګ نشته مطلب یوازې په غټو بازارونو کې موږ تیمرګرۍ نه راواله یا بلکې زه په ښارونو کې یو پېښور کې هر دکاندار خپل ګاډی راوسته د خپلې مخې ته ودرول اوس که د دې په مقابله کې زه تا ته چې دی نو دا یورپ خبره وکړم نو زه نیدرلینډ ته لاړم نو هلته کې د یو کور باندې داسې ګیټ نشته چې په هغې ګاډی ننوځي ګاډی په کور کې به څوک نه ودروي بیا داسې ته په بازار کې لیدی نه شي چې د دوکان مخې ته دې ګاډی ولاړي د چا د کور مخې ته دې ګاډی ولاړي د ګاډي دپاره به خپل ځای په کور کې به دا نه وي ولاړ د کور مخې ته به نه وي ولاړ د دوکان مخې ته به نه وي ولاړ دی به په پارکینګ کې ولاړي او دی به داسې پارکینګ پکې هم شته چې د هغې پیسې هم نه وي او داسې نور اکثر پارکینګ چې کوم دي نو پارکینګ مطلب دا هم نه دی اسرار خان هلته کې چې دا به یو ډېر لوی ځای دا ستا د کور مخې ته به د 15 ګاډو ځګی هغې باندې به دې شانونه لګېدلي کور به ستا مخی بل به راشي دلته به ودروي هغه به سرکار ته پیمنټ کوي دلته دا جهد مسلسل قصه تر دې وخته پورې په دې ځای ودرو د بل پروګرام پورې چې کوم دی نو تاسو انتظار وکړئ